زمان باندې مخاطب دي افسانه سیټ کا افسانه افسانه سیټ کا چې الله تعالی پیدا کړی او الله تعالی واغستېدل او شکر الحمدلله دا تاسو زه اوس خوشحاله او مخ ولاړ یم تنده نو په دې باندې نه په زنا دي او نه په غلا دي او نه په حساب کتاب دي سود جام باندې دي صرف د خپلوالۍ په وجه باندې زما زامن مړه شولو شهیدان شولو او د الله تعالی په ډېر شکردار یم د خلکو نه ډېر شکرګزار یم چې کو سرکاري عمله هم راغله کو هسپتالي ده او کو تاسو میډیا والا یاستئ کو څوک یاستئ الله تعالی دې تاسو له دې اجرونه درکړي زه دونه یو غریب سړی یم ستاسو د خپلو خاورې یم زما خواله دونه دنیا راله او خبره د جنازې هم نه کېږي د لیدو په خپله باندې خلک ولید په خپله کنټرول کوي دا احمد ګل مې زوی مشر و بیا محمد خان زوی و ورپسې لپسې و او بیا مې دا بل وراره و صدام و دا مې په 15مه ورځ چې دا ما لیکلی دی د زامن باندې مخاطب دي افسانه سیټ کا افسانه سیټ کا د زامن باندې څنګه شهیدان شوي دي هغه د فردا غټه مرتبه ده د مرته خلک وکړي دا سړی پسې وکړي دا په دې جنازه کې چې ما څونه خلک وکړه و چې د سیمر د خدای موږ لم راکړي ډېر ګران غم دی ډېر ګران درد دی خو ما داسې واورېدل چې دا کس تا په خپلو لاسو ساتلی دا ما ساتله سعودي ته چې رور راووښتېده نو ټکه کاپیل خروب که مطلوب یې که نو رور راله ما پسې قلندر نوم یې دی رور یې کشر رور یې دی ما پسې راله موږ ته ماماګان وایي دلته دې کوزه کې ماماګان دي نو موږ ته ماماګان وایي دا کټکي ماماګان دي پنده جان ماما لا نو هغو خوریانو نو ما ته به موږ ته به ماما وه په کراچۍ کې م او دلته م او سعودي کې ما ته زولې ونیوه چې دا زما دا ورور راته دغه حایل کې مطلوب شو او وخت نشي پاس کوه زه ستا خواله راولم ته دا زما ورور دی ډېرې والا د سوال وکړه ما ډېرې والا کېنه سوال مې ته وکړو چې لکه زمونږ دغه خوری د ماماګانو ته وایي او زمونږ د کلي خبره د خورلانې زوی دی او دا زه راغواړم دلته زموږ ته به راستئ هغه ول جعلي کس په دیره کې ونیوی چې نو دیره مو څه دغه کوي سزا ورکوي مالت چې کېږي به کېږي خو راو مې غوښتې راو مې غوښته د دې سره بد له کومه لږ د زامنو نو منظور د خدای وبخښي دا به دیرې ته راغله سترګې به یې دون راوښکلې وې دا تا ولې راوښتلی کېنولی دی ما به ته وویل چې هلکه داسې کار ده چې دیره ده ته هم راځه او دا هم پکې دیره ده ته هم زمونږ ورور یې څه خبره نه ده راغلی ده زما څه دیره دی ما به ځان څه ووړ راوړ مزدورۍ ده زما الحمدلله زما خپل کارونه دا ما په خپل ګاډي کې ځان څه ووړ 4-5 کسان کوم چې مطلوب د کپیلان دا به ما ځان څه وړل ما کو تاسې ونیولې ما دې هم څه ویسي خو تاسو په بل ګاډي کې نه لېږم او زما څه به ځئ دا کسان به ما ځان څه وړل راوړل بیا د چې کوم دنه ویزه واخېستې د زوی دپاره مشر کوم چې قاتل دی نور حبیب دا رالی دا ما دې ساتلی لکه خپل بچی په شان کار له ځان څه ووړ بېرته مې راووړ او داسې مینه محبت به مې څه کاوه چې دا ما خپل سړی دي که نه دی به هم دلته چې ته به هوټل کې به کېناستلو یا به چې ته به د هواره کې میلاو شولو نو یو ته بل تیره به ښکلولو دغه دا قدرتي داسې یو کار خدای راوسته چې دی مالداره شو او پیسې وګټله پیسو په سر باندې وخته تا باندې چې کوم زما بچي خطر برناقه دی هلکه دا زما زامه کړو دا وراره څه ګناه کړې کوټه ماشوم دی دی چې ورنه دی د وخت نه پلان جوړ کړلو کله چې موبایل وال راغله د شورتۍ وال راغله د چکن کېده که نه نو چې بر کمرې ته راوختل هغو بیکونه وکلاو نو په دې کې نورې چاړې هم پرتې وې نور چاړې پکې پرتې وې هغه هم ترې راویستې دي هغو سره ورسوي دي هغه پاسپورټونه هم ترې وړي دي هغه کم سامان چې هغه ترې وړی دی چاړې پکې پکې وې دی د مازدیګر نه چې جنګ کولو هغه یو کس ویل بوټانې په پوګلو چپړې وکړلې موږ ته څه پته چې دونه غټ موږ څوک چپېړې جنګ کوم چې څوک چپېړې جنګ دی څو واره به دی وکړي څو ختم به شي او دی چړې راوړي په چړو باندې لکه 3 کسان چې وړي 300 چړې وي او دی 2 بوته نیول دی 2 کسان صرف نیول کړي او دی 300 چړې ورسوي په چړو باندې کسان والي او بې پامې والي دي دویمه دا ده چې تاسې کوم چې واقعیاګانې دا صرف ستا بدنامي نه ده زموږ بدنامي ده ټول پښتون قام بدنامي ده ټول پښتون قام داسې خلکو ته څه ویل غواړي داسې ما و چې دا جنازه وشي نو خو دې خلکو تا لیدی چې څه نه پکې خبره کوي دا نه به کوي ما دې ټول ته دوامه چې تاسو زما دا یو سوال دی چې دغه یو ملک زمونږ چې دلته به ډېر مربع شم موږ به دلته لاړو دلته به دا پناه به مو واخېسته په دا کې مزدوري کوله دا کې به دیره وه چې راځو به په غلا به راځو بېرته په غلا تلو دښمن سړی به زمونږ زیات ټول دلته و اوس هغه هم چې کوم دی نو د هغو دا داسې پیغام دی له زه ورکوم چې یاره دا سعودي هم موږ د پښتنو وشرماو سعودي نه دی دا موږ وشرماو پښتنو وشرماو پنجابي د شی نه کوي زندې د شی نه کوي بلوڅی د شی نه کوي زمونږ پښتون ورور رالګي او دغه شی کوي
یا به یې رون وړي په کونه کې هلته به یې ونیسي سر به ترې ووایي یا به دغه قتل کوي خلک به ووژني زما یا به غلا کوي ډاکې به کوي زمونږ د پښتانه دي نو دوی دا وطن غوښتل ما زه خپلو ته دا سوال کوم چې دا شی مه کوئ ما څه وشوله خو چې سبا د بل څه ونی شي دا اوس په حساب کتاب باندې صاحب دا حساب کتاب باندې مړه وی نو تاسو ما ته وایي د روپیو یې د باندې کار یې شراکت کې کله روپۍ د زامن نه ورکولې زیاتی یې کاوه اوس به ټولو تاسو راته ویله دا صرف د خپلوالۍ په وجه باندې چې دا هلک راغلی دیرې ته او دی وواهه هغه ته وایي چې هلکه دا زما زوم و ما زوی ته دا بده وکړله د دیره کې داسې څوک نه کوي که نه په دغه خبره باندې مړه کړه بل هېڅ څه باندې اوس به نو څه ووایم تاسو د خبره دا خلک یې ټول ویني دا خلک یې دا خیرې و دا ازار ورته کوي الله دې تباه برباد کړي زما بچې په مړینې باندې موږ تباه کړو دی په ژوند باندې تباه شي او دغه مه تباه کېږي دا کوم خلک دا خیرې و ازار کوي دغه مه تباه کړي او دغه تعالی صاحب تا ولیدله ما ورته وویل چې زه قام ته نه وم زه قام نه جنګوم زه په قام باندې بولاک نه ماتوم کوټه پې نه ورځوم زه خپل بچي شهادت نه خرابوم بوډا پلار هغه ته ما اوسه پورې دا پړکین راغلی چې زه به د نورحبیب پلار به ما ته میلاو شی هی ما له مخې له راشي ما وقف پخواني په شان ما او خورای د وقف پخواني ما قتله معلوم دی اول به زما پوره سعودي حکومت زما مرسته وکړي او دا به ونیسي او په دار به یې کړي لکه څنګه چې دا خپل په دار کوي دا زما د پاکستانی په دار کړي او چې دا په دار نه کړي بیا مې پاکستان حکومت ته دا عرض دی چې ته به زما مرسته کوې ته زما سر د پناه ته نو چې تا ونه کړله بیا ما ته پاتې شول نو زه په خپل سر نه تېرم او ځان مې پانسي کوم په روډ په منځ باندې ولم بیا دې ما حکومت پانسي خپلو بچو تپوس به کوم زه 50 کسه ملاتړ یم او دونه مال خدای راکړی دی دونه مال چې ماشاءالله دا مال زما ختمیږي نه د تلو په سر کې ما ونه تلل نو زه به د پلار نه نه شوی زه به نه به د ګیدړ نه شویم چې دغه تلې په سر کې به زما پیسې او د یوه طلاق کې به دی خپلې ګوتې مې پرې نه خصو یا ساته د دا یاد دا ما تا ته وویل یا ساته بچو ته دا وایم چې بچو دا ستاسو کار نه دی تاسو خپل داسې دغه وکړئ چې تاسو زه ژوندی یم تاسو په دې کار کې بچو کار نشته زه نه وم بیا به تاسو خپل دغه کوئ وروڼه مړه دي خپل میلمه ته ودرېږئ ښه ټینګ مټ باندې ودرېږئ او خپل یار دوست ته ودرېږئ او خپل یار دوست وپېژنئ دا خلک تاله راغلی دی نو دې له راغلی چې دا تاسو زیاتی شوی دی ټول دا خیرې وازار کوي او دا کړاو د سرو غرمو کې راغلي ولاړ دي 2 ځله 3 ځله راغله تقریبا نو دې ټولو نه زه ډېر غټ شکر ګزار یم او الله تعالی یې دا راتله دی ما په ټول کې ورته او زما دغه مجرمان دي نه مې د کور څخه کاشتر وری نه مې د پلار څخه کاشتر سپین ږیری به سپین ږیري باندې به زه څه لاس وتلم ما دغه 15 مجرمان دي چې کله میلاو شولو زه به د خپل بچو تپوس دغه نه